فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا. لاړ بشي پنځلسمې سپارې ته به لاړ شي، سورة الکهف به راواړی او غالبا 10 نمبر آیات ته ده. ما چې تاسو ته کوم آیات یاد کو دا یادېږي ښه. ځینې کسانو یاره قاري صاحب مختصر وظیفه راکوه او دا اوږدې اوږدې وظیفې موږ نه شو یادولی. والله بندګانو بعضې وظیفې لنډې بعضې اوږدي، خفه کېږي به نو هر یو یادېږي، هر یو څیز یادېږي، خو ته پرې کوشش کې. نن مې دله دغه شله ناشنا ګولۍ راوړله که نه، د خوب مې دله ناشنا ګولۍ راوړله، دغه ګولۍ دغه آیات مبارکه چې که خیال هم کله مونږ او تاسو په ګولو باندې وده کېږو، خوب نه راځي او روزانه زمونږ ګولو ستاسو د جب نه پیسې ځي، شا به درکو بچیا ګولۍ راوړه، نه راځي خوب. کله په کټ کې یو طرف ته اوړم او بل طرف ته اوړم. څه د وجې نه؟ د ټینشن د وجې نه، قرض را باندې ډېر د هغې د وجې نه، تکلیفات تی را باندې د هغې د وجې نه، مشکلات تی را باندې د هغې د وجې نه. اے رورا اے خورې خفه کېږه مه، ټینشن مه کوه. داسې ګولۍ چې دا تاسو انشاءالله العزیز 41 پیرې وایې د ورځې، انشاءالله العزیز چې کله تاسو بیا اوده کېږئ که نه، بیا به د ټینشن ګولۍ نه خورئ. ډارې که اللهم باسمک اموت و احیا دعا وایه او دغه عمل کوه. یاره نوجوانه که تا خوب ونه کو که نه، ما ته بلکل په دې پیج باندې زما نمبر د ما سره رابطه وکړه، بیا زما سره رابطه وکړه. یاره قاري صاحب تا چې کوم مجرب عمل مونږ ته خوله، خو مونږ په هغې باندې عمل کړی دی، خو اثر نه دی کړی. بلکل اثر به کوي. دا یوازې دغه خوب دپاره نه دی، قرضونو ټینشن دی باندې، جنگ جګړې دي، اختلافات دي، دغه شال د دشمن ویره ده، دغه شاله نور داسې مسایل دي چې هغه د انسان د ضروریاتو سره تعلق ساتي. په مثال کې کاروبار دی نشته، یا داسې نور زندگی راوله خپله مخې ته. د ورځې 41 پیرې وایه، د ورځې 41 پیرې وایه، په اوله کې او آخره کې 11 پیرې صلی الله علیه وسلم وایه. انشاءالله زما رورا ټول حادثه به دې ختم شي. او دویمه یوه دا اهمه خبره هم واوره چې کله اوده کېږي نو به خیر دی 41 پیرې دغلته کې هم ووایه. انشاءالله العزیز ګولۍ مولۍ به ښکته ګزاره، کم ټیم کې اوده کېږي دغه ټیم کې هم 41 پیرې ووایه، ټیک ده؟ او بیا اوده شه انشاءالله د الله جل جلاله په حکم باندې به ښایسته ښکلی مزهدار خوب کې ښه، او ګولۍ به ښکته ګزار کړي. صحیح ده؟